جی ګرانو کتونکو دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې مونږ موجود یو په شیراز هوټل پېښور کې دلته کې د یو هوم یو پروجیکټ حواله سره یو پروګرام منعقد شوی مونږ سره دې ټیم کې موجود دي د پراپرټي اسوسییشن صدر سراج یوسفزی صاحب نو سره به دې حواله سره مونږ خبرې اترې کوو. جی سیاله فیډریشن اپریټر خیبر پختونخوا سابقه صدر پېښور پراپرټي اسوسییشن ما سره د فیډریشن اپریټر ایگزیکټیو کمیټې ممبر دی ما سره ملک راشد زموږ د ډي ایچ ای ډیلر اوس کینډیډیټ دی جنرال سیکرټري سره صداقت خټک زموږ ایډوایزر دی بل رحیم بھائی دی دا موږ ټول ملګري یو. نن چې دا کوم پروګرام او د خیبر پختونخوا د ټولو پراپرټو ملګرو د طرف نه عبید صاحب ته امتیاز صاحب ته یو هوم ډاټ پی کې ته د لږ کومې نارکلی وم نن زه لاشونه اوچتوم. نن ملک افراتفری ده بېروزګاري ده او په هغې کې د تعلق دغه سره دی د سیمې سره دی صوابۍ سره دی او دی د اسلام آباد نه د 10 کالو تجربې سره رالو او مال یو سهولت راک او سهولت یې داسې راک چې زه کور ناست یم په بستره کې او ورشم ځان له به پلاټ هم خوښ کړم پلاټ به دی خوښ کړي پلاټ درله علي کور درله جوړی اسټیمیټ به درکړي او د هغې نه بعد بیا غټه خبره دا ده که تا سره خپل پلاټ وي په هغې درله اسټیمیټ درکوي 20% دی تا نه ایډوانس 10% په کار سټارټ او باقي انسټالمنټ دی 1 ساعت دی د 1 کال دی 2 کال یو امکان ستا پورې ده. ډېر خلک په دې سیمه کې پراته دي په دې آس چې زه خپل کور ته واوړم نو دا د هغې دپاره ډېر یو نوی سکیم دی. او بله یو غټه خبره پکې دا وه چې د 2 ورځو کې موږ تاله 5 مرلې کور جوړو نو داسې خلک شته چې کرایې نه تنګ دي اوس ځان له کور جوړی نو چې ما ته په 6 ورځو کې کور میلاویږي نو اړوند د خدای نه څه غواړي 2 سترګې نو الله تعالی دا یو شی راوړو. بل دا ده چې دا یو داسې سکیم د ټولو صوبه کې لپاره چې ستا په ډي ایچ ای کې کو پلاټ دی وست شته نیم خو نیم نشته آی پورې به الله اسباب جوړی داسې څوک په اعتباد کې جوړی ورسک روډ رنګ روډ کم ځای چې په دې سیمه کې چې ته کم ځای جوړی چې انتقالي او قبضه در سره وي ډسپیوټ نه نو ته د خیر دی ولا جوړی که چېرې تا سره خپل پلاټ نه او ته علي دې ځای کې داله دی به تاله علي او دی به تاله جوړی نو دا یو ډېر لوی سکیم دی. ګوره موږ په داسې رڼا دی راوړه که نه چې ما خو په تقریر کې مو وې که نه ګورنر صاحب پې لږ بد وګڼل هغه وایي چې ډیلران پکې شپږ ووځایه ډیلران پرېږده تاسو کومه توره وکړه دلته نه اوس بیریه 500 روپۍ وړې تاسو څه کول تاسو ناست ټول صوبه ناسته ده اوس پایې کوئ چې متاثرین کدر متاثرین چې دلته به تا نه پیسې اخیستې په 2 نمبر فارم ښکاره اوس هایکورټ پې هغه فیصله وکړه چې دا 2 نمبر دی او هغه لاړه نن په دوبۍ کې هغه یې ماوي کوي زما په 50 روپو زما صوبه شاړه کړه زما پیسې وړې ما نه خو کاروبار دی خلکو وړه د چا پسه د لوکل ګورنمنټ د صوبایي حکومت او د دې وفاقي حکومت په سلا باندې دی موږ په هغې ووهلو د هر چا پکې خپل خپل شعر او دی ته شعرونه میلاو شوي دي. نن دی رالو ما له یو آس راکوي ګوره چې دی پلاټ علي زما ډیلر پکې انوال دی زه خوشحالېږم که هغه د خیبر پښتونخوا په کومه کوڅه کې علي او که هغه په کوم ښار کې علي نو دا زما ډیلر چې کوم مړه انغاری دی چې دی د لاسه 2 کاله وشو زموږ انغري بند دي. ګوره ما سره زه یوازې نیم دا پراپرټي انډسټري ده دا 3 کال له های رایز بلډینګ جوړ شوي ټاونه جوړ شوي دي دومره ټیکسونه دی ولګول چې هغې ډیلیوري نشي کولی اوس په نیمه ودرېده ما اخیستی دی پیسې مو ورکړې زه هم متاثر یم ته جوړی ته هم نشې جوړلی او عکسې ودرېدل دې سره تړلې 62% کارخانې دي ګوره چې کومې کارخانو سامان دي دا د ما سره لګي واورئ جي زه درته وایم که نه تاسو وګورئ چې موږ ودرېدو کارخانې جام شوې موږ یوازې نه یو په پاکستان کې په لکاو خلک تباه شو دې سره خو مزدور ګلکار او کارخانو کې چې کم خلک دي ګر کارخانې بندې شو انډسټري سټیټ ته چکر ووه نوخار ته چکر ووه ګدون ته چکر ووه دا ټول زموږ دپاره تباهي ده. اوس هغه هر څه ودرېدلي دې سره زموږ آس پیدا شو اوس په یو ښار کې 10 کوره جوړېږي یو ټاون کې 15 زما ډیلر به ولالي خدای کې ګلکار ارکیټیکټ الکټریشن ینګ الکان ګوره روزګار خو هسې هم نشته 15 ډګریانې خلکو واغستې خو روزګار نشته څوک ځان ولي څوک چرس کې څوک ایسته لړل ولې لړل څه شته نه
پلار او مور غریبانانو ولا کور خرج کړي چا ولا کالي خرج کړي چې دا به ماته ریټرن راځي هغه ریټرن ودرېد د پلان نه غوښتنه نشي یا ټول ازناست یا چرت کیا بیا ټاس ور الکان زی خو زمون ډیلران ډیر لړل چې کوم خرچو عادت اوس نشته دفتر پرې خو دی اوس دی رالو سهاس خو پیدا شکنه او که دا کار خی نو کم از کم دومره به چې زمونږ ځینې خلک په ورسره شي کم خلک چې د خپل کور سوچ لري هغه ته خپل کور ملاویږي په خوشحال کامیاب رااله اوس د خپل سیمې رااله د خپل سیمې خدمت کوي د خلکو زما خلکو ته دا خواستي چې یو قدم واله ګوره توکل وکړه په الله وکړه نو ان شاء الله دې سره به ډېر فرق پروزي دې سره به نورې کمپنۍ راځي دې سره به اوس کمپټیشن راځي دا یو دی سبا به لس راشي نو ګوره روزګار به هم راځي د خلکو کورونو کې چې کمې انغری بند دي आगा बकोलाव शी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। आजकल की जो मैशियत की एक हालत है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आवाम को बताएं कि हम लोग उनके साथ हैं, उनकी खिदमत के। हम जो है बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो आम जो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एंटी टॉप डेवलपर्स ने यू होम के नाम से हमारा प्रोजेक्ट जो है उस पर आम लोग जो सैलरी पेशेंट लोग हैं, सैलरी पेशेंट लोग जो नहीं घर अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये प्रोजेक्ट दिया है। उसमें आप मंथली जो है या 3 मंथ्स के बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं और 50% पे आप पोजीशन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। जमा इम्तियाज़ नूम दे जी पेशावर सुद्दीन केमा और द कंस्ट्रक्शन शोबे सर 13 सुकारों अलहमदुलिल्लाह मुंसलिक यू चूँकि पे इस्लामाबाद के अलहमदुलिल्लाह जमूंग प्रोजेक्ट शिविर मंग कारुना कड़ी दी आगा वाले सरा अलता खल्को कार ख्वाह कड़ा खो जमूंग पुख्ताना रूना बजियात अलतरात लो نو هغې دا غوښتنه کوله چې په پېښور کې داسې یو سیستم موږ ته شروع کړی شي نو چونکې دا صوبه الریډي ځپله شوې وه مختلف حوالو سره به مختلف ټایمونو کې نو موږ یو خپل کاوش یو خپل سوچ چې کوم دی الحمدلله دلته وروړو د خلکو دپاره چې په کوم کې به موږ ارزان نه ارزان کور دي ته انشاءالله ورکوو چې د 50,000 روپو د میاشتې کس په لحاظ باندې به هم ورکوو او د 50 لک روپو پورې کور به هم موږ هغې ته تیار ورکوو چې څنګه د هغې خوښوي د هغې د نقشې مطابق د هغې د خواهش مطابق ځکه مونږ وایو چې یو هوم یور چای ستاسو کور ستاسو خپله خوښه جی زمان افیس جی دلته کسټمر کیر چې کوم دی د مونږ خو مین هیډ افیس چې کوم دی نو هلته په مین روات روډ اسلام آباد کې ډي ایچ اے 2 سره خواته دی او گیگا مال نه پهلا او دلته چې کوم دی مال اف کې پی کې کې پس څلورم فلور باندې شپږم نمبر افیس ته جی یو هوم ډاټ پی کې په نوم باندې نو ټول راتلی شي جی بالکل شروع کوو دا زمونږ نن لانچینګ د پېښور دپاره او په پېښور کې هم تقریبا 10 مختلف لوکیشنز دي چې په هغې باندې موږ دا پروجیکټ افر کوو په دې کې ویلاز او په هغې کې دا ټول سیسټم د هغې دپاره ونن یو طرف ته پراپرټي بالکل ډاون شوې ده تاسو یو د رڼا ستوري راوړه څونه پوره امید دی په دې کې اکچولی موږ د انویسټمنټ پروجیکټ نه کوو که نه اصل کې چې کوم متاثره شوی دی ریل اسټیټ موسټلی هغه خاص طور باندې کمرشل ریل اسټیټ او سره د اپارټمنټس چونکې دې کې خلک کور چین هغه د فرست پراپرټي که نه څوک چې هم پراپرټي اخلي نه هغه کور چې واخلي هغه د ضرورت شي اینه پس چې سیکنډ پراپرټي یا تھرډ اخلي نه هغه انویسټمنټ له لاړ شي هغه دکان وي اپارټمنټ وي هغه فرست ہوم نی نه چونکې دا انویسټمنټ والا پروجیکټ نه دی چې په هغې کې لکه موږ هغسې انویسټمنټ سلو شو نه د خلکو ضرورت دی که حالات ښه او که بد نه خلک کورونه خو جوړوي د هغې مقدار به کم شوي د کنسټرکشن خو دا ده چې اوس هم چې په پوره ملک کې کم ریل اسټیټ سره لږ ډېر پاتې دی هغه هم د کورونو او د دې پروجیکټ روانې دي نه موږ چونکې زموږ دا پروجیکټ پیورلی یو انویسټمنټ بیس پروجیکټ نه دی بلکې یو د ضرورت خلکو له موږ پوره کوو او سروسز ورکوو ورته پروډکټ ورته نه ورکوو بلکې سروسز او په دې کې موږ امید لرو چې انشاءالله پکې خلکو له دا اویرنس هم لږ پکار دی خلک لږ ویریږي داسې پینک والا ټایم کې چې انویسټمنټ ګوري چې لکه نور څوک نه کوي نه موږ هم نه کوو نه داسې پروګرامونه او داسې غونډې چې جوړې شي نه په دې کې به دا خلکو ته میسج ځي چې
نور خلکو به هم حوصله جوړیږي چې هغوی هم بیا په میدان له راشي او کار پکې وکړي. جی کتونکو تاسو وکتل چې په یو هوم یور چویس کې دلته کې موږ سره سی او موجود او هغوی نه هم موږ د دې حوالې سره تفصیلات واغشتل، بیا هغوی سره چې کومه انتظامیه ده هغوی نه هم موږ تفصیلات واغشتل.